بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. علاقه د لنډ کوتل دا وې یو کس چې دا پروګرام شیر نه کوي چې کله زما چاپوي یا نیگیټیو پروګرام وي نو ډېر کمنټ ډېر شیرینګ ډېر لایکونه او ډېر زیات ویوز به پرې راغلي وي، خو چې کله د غریب سړي پروګرام وي نو بیا یې مه شیر کوئ. هېڅ خبره نشته پروګرام مه شیر کوئ. آباد جاوید افرید زنده‌باد تل دې وي ودان آباد ښکلي خدمتو. دا خواران ما ته په انتظار و چې کوم زموږ غټ میډیا ورکر و نامې به یې نه اخلمه ځکه چې د چا توهین کول نه غواړم. دا خواران هغې ته ډېرې زیاتې زاریګانې ډېر وټساپونه ډېر زیات رنګونه ډېر مسنجر په لار وټساپ په لار، خو یو ورکر هم دلته رانغلو ولې چې دا غریب دی. چا ورته ویلي چې زما به خرچه کېږي، چا ورته ویلي چې زما به پیسې لګي، څوک ورته وي د لارې کارې باره کې نه کتونکو خو دا میک هغه ځای کې استعمالول پکار دي چې چېرته کې هغه ضرورت وي. کتونکو علاقه د لنډې کوتل ده او بیا به درته ووایم چې د هارونه ما ته د ډېرې خوشحالۍ نه والله چې واچول چې شکر الحمدلله چې زمونږ د غریبۍ ته چېرته میډیا والا کس را چېرته هم چې موږ پروګرامونه کوو او داسې پروګرام یې څنګه چې ما تاسو ته شروعات کې وویل چې هغه مطلب داسې نیګیټیو او مطلب خلک یې ناخوښه کي نو هغه پروګرام زمونږ ډېر چلیږي. کیمرامین صاحب دلته راشه. دا کتونکو حافظ صاحب دی، دا په سترګو باندې معذوره دی او د خدای تعالی غریب دی او د سره به خبرې کوو د ژوند حق لا دی به درته چې کوم دغه کو سیټ کې کوم نمبر چلیږي د بالکل برای راست نمبر دی. کتونکو د سره خبرې اترې کوو. د ملګری هم دی. ملګري تاسو کینې راځئ کینې مسره. السلام علیکم حافظ صاحب. سلام سر جی خیر جوړې واده خورا مبارکه که کنه ګوره واده مې دی خلکو سیرې را واچولې خوشحالۍ نه. ښه جي کتونکو حافظ صاحب سره خبرې اترې کومه دا جي د منتظر خان دم دغه شانتې هلې ځلې کوي غریب هغه پیچلی د ما ته ویل وایي مونږ ډېر زیاته دته چې کوم دا مطلب داسې څو ځل داسې هلې ځلې وکړئ خو څه خوند یې راونړو. انشاءالله امید ده ربه زمونږ په دې کتونکو کې داسې شتمن پښتانه زه وینم شته داسې خلک چې هغې وایي چې زمونږ پیسې مطلب په ښایسته ځای کې هغه ولګېږي. حافظ صاحب السلام علیکم. سلام سر جی خیر جوړ څرنګه یې ته ښه یې برابر یې؟ شکر ته ښه یې برابر یې. تور رنګ او سپین رنګ پېژنې؟ تور څنګه وي او سپین څنګه وي؟ مولا بس پیژاندن خو ښه به وایي که نه یار. مور هم وفاته؟ او مور به وفاته. والد صاحب دی؟ والد صاحب نه وه. او ستاسو مطلب د کور خرچې یا چې کوم دغه مطلب نن سبا ګرانیانې هم ډېرې زیاتې دي، کار روزګار شته نشته دی، مطلب کور څنګه چلیږي په دغه هکله دنیا خلک دې ګوري. مړه سر جي یو خبره ده که نه چې خپله مور مړه شي که نه پلار د نه بیر شي بس بیا بل واده وکړي بس بیا ته څه کوي نو. په تا باندې مطلب خیال ساتلو والا څوک نشته دی الله نه بغیر. الله نه بغیر. منتظر افریدي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی الله بالکل بالکل الله د خوشحال لره او الله د بول لره ټولو نه مخکې زه تو ډېره شکریا ادا کوم چې دومره لرې زوی نه او دغه لرې زوی له راغلو او د خپل په خوشحالو کې او دومره مصروف ټیم کې مونږ له راغلو تاسو مونږ له ټیم وکړو ډېره مننه. تھینک یو. دا راته ووایه چې منتظر خان د ملګري هسټري کتونکو سره بیان کا مختصر الفاظو کې د غریب خو په سترګو باندې هم معذوره دی دی وایي چې مطلب مورکې مې وفاته او بیا چې کومه خبره ده وکړه یقینا زما خو والله چې زړه ډېر زیات خفه شو. خو ته د ده په هکله څه وایي د ژوند په هکله؟ دا چې کوم دی د سترګو معذوره دی دغه والد صاحب بل واده کړی دغه خپله مور وفات شوې ده او دغه نور ورونه هم دي بس همدغه یې لکه څرنګه دغه یره ماشوم دی نو هغه ورونه یې هم بیا دغسې غم نه کي به دغه غریب کله مونږ سره یې کله په کاروچی کې کله چېرته کله چېرته خو ورځې سبا کوي او بل موږ ډېرو میډیا کې لا ټلیفونونه وکړل خو ډېر یې داسې خفه کړي وو چې چاته هم ټلیفون کړی دی هغه دا خبره کړې چې یاره په موبایل په تاک باندې به خرچه درومي و مو چې در درومو خرچه به وکوږي خو مولا یو هم داسې کاس رانغی تو ته واحد یو ته وې چې تو ته هم رنګ وکړو هغه دی ویل چې یاره انشاءالله چې زه به ځوان نه راسم زه تو ډېره شکریه. څنګه لکه ښې جوړې ایو ستا مرکې لکه وفات وکړه نه دا دې ورور دی دته چې ګورې زړه دې خفه کېږي نه ولې نه خفه کېږي زړه او بچې د کور حالات هم څنګه دي دنیا خلک دي ګوري؟ بس کور حالات هم ډېر بد دی. څه کار روزګار کې ته که نه داسې نه بس اسکول سبق
د چې کومه تاسو ویل چې یاره واسطوره خلک شته دی واسطوره خلکو ته موږ نه سوال کوو نه ورته څه داسې هغه کوو چې یاره موږ له پیسې راولګو او موږ دغه ویل کې دغه دا چې میلو شي نه موږ دا یو چې تاسو دغه داسې کاروبار شروع کړو چې دی په خپله کې مصروف وي او خپل کار روان کړي د وړو کشرانو ورونو هغه منډې ترلې چې کومې هغې ضرورات یې چې هغه پې پوره کوي نو زموږ کانټیکټ نمبر دی شهید الله به خپل نمبر هم درته وایي او زه به درته وایم 0309 9749 075 دا د مو نمبر دی ایزي په حساب پې هم شته حافظ صاحب ته به راته خپل نمبر شریک کړي کتونکو سره چې څوک امداد کول غواړي لږ شریک خپل 0347 86 92 138 دې باندې اکاونټ هم شته بس ان شاء الله داسې که چا مطلب پیسې نه درکولې یا درته د روزګار روانولو چې ته خپل کور سره دکان وي یا داسې بل څه ستا داسې کار چې ته یې کولی شي نو هغې ته تیارې که نه صرف نقدو پیسو اعلان به کوو هغه دوکان هم چې څه شوي به شکر وکړل خو چې صرف د سوال نه مطلب د بل محتاج نه بچ شو زه به نور څه ووایم خو صرف به دومره ووایم چې دا پروګرام شیر کوې ستا د شیر کولو په وجه باندې به دا ویډیو داسې سړي ته ورسېږي چې هغه به امداد وکړي د دغه خلکو سره نو زه درته قسم یې وایم چې ستاسو د شیر کولو په وجه باندې به ضرور الله پاک تاسو له اجر درکړي